لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا يجز به صدق الله العظيم. ناظرين من الله تعالى مسلمان پیدا کړیو، الحمدلله د مسلمانانو په کورونو کې پیدا کړیو. بیا د الله پاک یو موقع را کړل، زندگی را کړل څه وخت پورې. دا دنیا زمونږ د پاره یو پټی دی، نو که موږ په دې کې څه وکړل، کم فصل وکړو بس هغه به موږ ته میلاویږي. که موږ ښه اعمال دلته وکړو، ښه اعمالو بدله به میلاویږي. که بد اعمال وکړو، د بدو اعمالو ثمره به موږ ته میلاویږي. ځکه چې قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي چې ومن یعمل سوءا یجز به. چا چې په دنیا کې کم اعمال وکړو، ښه وکړو که بد وکړو، نو الله تعالی به د هغې بدله ورکوي د انسان ته. نو کم انسان چې په دنیا کې ګناه کوي، الله تعالی د هغې بدله دته په دنیا هم ورکولی شي، په آخرت هم ورکولی شي. حضرت مولانا محمد شفیع رحمت الله علیه فرمایي چې الله پاک انسان له موقع ورکړې د څه حده پورې چې کله د انسان راونه ګرځي، نو الله تعالی دله یا په دنیا کې سزا ورکړي یا په آخرت کې ورکړي. نو دوه سزاګانې دې ګناهګار ته میلاویږي. اولنۍ سزا خو دا ده چې په دنیا کې دی د خپل زړه نه شرمنده شي، په خپل زړه کې دی دنده هغه شرمندګي، هغه عداوت دی اخري چې یار زه په کومه ګناه کې مبتلا یم، په کومو قصو کې مبتلا یم. او یا که په دنیا کې دی دغه شرمنده نشي، نو د آخرت په اور به دی سمیږي. الله پاک به دله جهنم ته لیږي، دته به هلته سزا میلاویږي، هلته به دته الله پاک بدله ورکوي. نو که چېرته دی انسان په دې دنیا کې توبه طایب شو، الله تعالی ته یې توبه وویسته، نو الله تعالی به دی معاف کړي. خو دا هم یو قسم سزا ده چې انسان په خپل زړه کې شرمنده شي، وشرمیږي، خپل زړه ته خپل ځان نه نفرت پیدا شي چې آیا دا زه په کومو ګناهونو کې مبتلا یم. او که چېرته په دنیا کې دته دا موقع میلاو نه شوه، د توبه ونه ویسته، نو الله تعالی به دی د آخرت په اور باندې یعنې په جهنم کې سیځي. ګورئ، موږ ته د دنیا دا شرمندګي، د زړه دا شرمندګي زموږ دپاره بهتر ده. د هغې مین وجه دا ده ځکه چې موږ په دنیا کې په ښه ښایسته او نعمتونو کې زندګي تېره کړې ده، نو د آخرت په هغه د فرشتو د اور سر کړي زنځیران چې موږ ته واچي، نو په هغې کې به موږ څنګه ځو، هغه به موږ څنګه برداشت کړو. او موږ په دنیا کې په ځان ګرمي نشو برداشت کولی، په ځان سختي نشو برداشت کولی، په ځان یخني نشو برداشت کولی. نو لہذا د آخرت اور به څه برداشت کړو، د آخرت هغه سختي به څه برداشت کړو، د جهنم هغه ګرمي به څه برداشت کړو. بیا د جهنم د سقر جهنم چې دی، د هغې هغه یخ به موږ څنګه برداشت کړو. لہذا په دې دنیا کې موږ له الله پاک وخت را کړی دی چې موږ او تاسو خپل ځان ته سوچ وکړو چې آیا موږ د ورځې ګناهونه څومره کوو، موږ د ورځې نیک اعمال څومره کوو. نو که چېرته زموږ په زړه کې دا ملامتیا راله، نو الله پاک به موږ ته په دنیا کې د توبې توفیق را نصیب کړي. ځکه چې په خپل زړه کې ملامتیا چې دا هم یو غټه توبه ده. کله چې ته زړه ملامته کړې د ګناه نه، نو ته به الله پاک ته توبه وباسي. او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا ده چې الله پاک موږ ته په دنیا کې سزا نه راکړي. ورنه که زموږ د ګناهونه الله تعالی د انسانانو د مخلوق ته را مخکې کړو، نو زموږ سره به د یو سړي ناسته پاسته پاتې نشي، موږ سره به د چا د خبرو کولو ضرورت پاتې نشي. هر سړی به زموږ نه په نفرت کې ولګي، هر سړی به زموږ نه په لرېوالي کې ولګي، هر سړی به زموږ نه تېښته کوي. نو لہذا دغه زندگی چې دا پریشانیانې مصیبتونه چې کله موږ ته رامخې ته شي، نو د هر سړی به د خپل ژوند نه زندګۍ نه تنګ شي. نو که په دنیا کې انسان خپل زړه ملامته وګڼي، نو الله تعالی به هغه ته څه ورکړي، د توبې توفیق ورکړي. نو موږ چې کله طلب وکړو د توبې، نو الله پاک به موږ ته نصیب کړي. که څه موږ طلب نه یې کړی، موږ همیشه په دې ګناه پسې ور روان یو او ګناه طرف ته منډې وهو، نو الله تعالی به موږ ته په دنیا کې څه د توبې توفیق را نصیب کړي. الله پاک دې د مرګ نه مخکې موږ ته د خپلې قبول کړی شوې توبې توفیق را نصیب کړي. او الله تعالی دې په موږ باندې په دنیا کې داسې امتحانات نه راولي چې موږ د هغې برداشت کولی نه شو. الله تعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.